زه خو خیر محدثین داسې ډېر نه منم چې داسې ډېر اوچته باندې ومنم، خو مولایان یې منم، خیرخواهان یې منم. ته خو ډېر زیات منې، ته لږ اصول پڑھاو. ستا کتاب لیکلی دي، ستا په ایمان دی، ما نه خو وایي چې دی نه مني چې 3 صحابه راغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عباداتو متعلق یې پوښتنه وکړه. رسول الله مونځ څومره کوي، رسول الله روژه څنګه ساتي، رسول الله عبادت څنګه کوي. نو چې کله هغوی ته دا پته ولګېده چې رسول الله خو دومره مونځ کوي بیا وده کېږي، او داسې روژه ساتي بیا یې نه ساتي، بیا دومره یې بیا نه ساتي. مثال میاشت د رمضان وساتي بیا نه ساتي، یا 3 ورځې وساتي بیا ایامی بیز بیا نورې نه ساتي. نو الفاظ راځي تقالوها چې د صحابهو د پیغمبر عبادت کم وګڼل، لکه تا ته چې نن کم ښکاري. ته وایي چې عمر فاروق بیا شل کړي او بیا یې وایي چې په یو ځای به یې کوو. مولانا صاحب اسی پوښتنه کوم، خیر دی، زر مې کافر نه کړي، د امیان ونه غولوي. پوښتنه کوم، خیر دی، خپل جواب راکړه د سړیتوب په جامه کې. تقالوها هغوی د پیغمبر د عمل کم وګڼل. یو ووی چې قسم په خدای روژه به نیسم اړو به ماتم، بس همیشه به روژه، نن نه بعد زما اعلان دی روژه هره ورځ روژه. الله خو ډېر لوی دی، عبادت پکار دی، زه به همیشه روژه ساتم. مولانا صاحب ستا کتاب کې لیکلي دي، ما ته خو وایي چې ته کافر یې، بس زما خو به کتاب نه، زما خو دا یو قرآن دی. خیر زه نورم لږ منم ورسره، خو ځا چې ته وایي نو ستا کتاب کې لیکلي. بل قسم وخوړو چې زما د الله په ذات قسم وي واده به نه کوم. ښځه خو چې حکم دا خو لوی مسلې دي، الله اوړه راوړه غوړي راوړه با دا عبادتونه به کوم. بلم داسې وایي چې ټوله شپه به ولاړم، غالبا داسې خبره خوب به نه کوم داسې. خو 3 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې لاړل، قسمونه یې وخوړل یا یې عزم وکړ لاړل. پیغمبر علیه السلام راغی، رسول الله ته یې وویل چې ای د الله رسوله داسې 3 کسان راغلي وو، داسې خبرې وکړې چې الله واپس یې راوغواړه. چې واپس یې راوغوښتل چې تاسو دا خبرې کولې وي چې او یا رسول الله. ورته وی چې زه تاسو نه زیات د الله نه یریږم، زه تاسو نه زیات حریص یم په اعمالو، زه تاسو نه زیات الله سره مینه لرم، خو زه روژې لرم او خورم هم. کومه چې ضروري ده یا فرض ده یا نفل ده هغه ولرم، او بیا داسې ورځې وي چې ډېرو ورځو کې نه لرم. صحت لا هم فائدہ ورکوم او زه ودونه هم کوم او زه خوبم کوم. نو تاسو چې زه څه کوم هغه کوئ، په ځان باندې تنګي او سختي مه راولئ. مولانا صاحب دا د رسول الله وینا وه چې ما نه مخکې مه تېرېږئ. صحابي به د قربان شم د عمر فاروق نه. مولانا صاحب کافر می چې نه کی، امیانو ته وایم اسی سوچ کې دا خبره راوړم. ابو بکر نه قربان، عمر نه قربان، عثمان نه قربان، علی نه قربان، ټولو صحابه نه قربان. خو چې دا ته وایي چې دا کار خو رسول الله کړی دی، خو هغه داسې وخت کې بس 3 ورځې وکړه، بیا دا صحابه او بیا عمر چې کم دی مکمل دا رایج کړ. صرف دغه خبره باندې مې پوي کړ چې د صحابي چې د الله د رسول داسې عاشق دی چې عبد الله ابن عمر پیغمبر په کم ځای خګ دی، نو عمر فاروق عبد الله ابن عمر هغه ځایونو باندې ستا کتاب لیکلی دی چې نفل کوي 2 رکعاته. مکې نه مدینې ته روان دی، که کم ځای ته یو ځای کې ودرېږي 2 رکعاته نفل، بیا بل ځای کې ودرېږي 2 رکعاته نفل. خادمان ورته وایي چې جي دا څه کوي، دا خو بچاره موږ په 10 ورځو کې ونه رسو. وایي چې زړه کې وایم چې کیدای شي دغه ځای کې رسول الله قدم ایښی، کیدای شي دغه ځای کې قدم ایښی. اخو عاشقانو
داسې عاشقانو چې نه په دنیاو نه په مالو نه په متاعو. مولانا صاحب تم دا معنی نو چې رسول الله نو کړي 3 ورځې کړي لږ مې په دې پوي که چې هغوی به څنګه زیات کول چې په دې مې پوي کې چې یو کار الله نه دی رالیږلی ته وایي چې رسول دا رسول رالیږلی منم د رسول هر یو شی منم ولې نه منم جی الله مې دې نه کړي چې زه پرویزی شم چکړالی شم کافر شم اپلانی شم زه ځان ته مسلمان وایم 5 وخته مونځ کوم ستا خو خوله ازاده ده ډېر څه وایي زه والله تانم ډېر ویلی شم خو وایم نه ځکه ورځ د آخرت مې ایمان دی کنی ماله چې کم څه راځي مولانا صاحب تاله نه راځي او زه چې څه کولی شم مولانا صاحب ته یې نه شي کولی نه یې شي کولی بس څه باسي لوپړي وډي خیر دی کور کې دې پوښتنه وکړه کیدای شي ستا مور او نیا او پلار هغه هم کیدای شي ما لږ لږ پیژني چې درته ووایي چې وله سړی داسې بیکاره سړی دی نه مولانا صاحب زه منم رسول الله نه ډېر قربان تا نه والله چې پې ډېر زه مین یم وګوره څومره لوی قیمتي عزتونه مې پې خراب کړه دا څه دنیا په ما مینه وه ولې مې خرابه کړه معلومیږي چې زه تا نه په رسول الله ډېر مین یم چې دومره پې ځان خرابوم خدا خبرې تعالی جواب راکړه چې الله کم شی نه دی رالیږلی رسول یې څنګه کوي په دې فلسفې مې پوه که خیر دی روټۍ بدله وکړمه یوه شپه ما سره وکړه باترومونو کې مې مه بندوه الله دې تا هم ته خلاص کړي دویمه خبره صحابه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عاشقان دي چې بالکل پیمانه دنیا کې نشته چې زه یې صاف کړم چې کم کار پیغمبر نه دی کړی عمر به یې څنګه کوي په دې فلسفې پوه یم نه کیدای شي هوښیار خلک مې پوه څپېړې نه بغیر مې پوه خیر دی څپېړه مې داسې زر مه راکوه مسلمان یم طلب د سوال مې کړی دی بس چې په دې فلسفې لږ غور وکړي کیدای شي چې بیا ما هم پوهېږي چې کم کار الله نه دی رالیږلی رسول یې څنګه کوي بیا دې نه هم ډېره د تعجب خبره چې رسول الله نه دی کړی صحابي به یې څنګه کوي او که نه صحابي ته وایي چې ګوړه زیاتوي نو بیا جي هغه د اتباع والا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ځان وجلو والا او د هغه توکاڼې په مخ سولولو والا او د هغه تویدلې اوبه په ځان اچولو خبرې بیا مه کوه بیا داسې مه وایه بیا به داسې مین کیدای شي نه وي او که دومره مین وي او زما ایمان دی چې مین دي نو بیا سوال نه پیدا کیږي چې رسول الله کم شی نه دی کړی صحابي وکړي رسول الله 3 ورځې کړی صحابي 4 ورځې وکړي رسول الله 10 ورځې کړی وي دی 11 ورځې وکړي مولانا صاحب کیدای شي امیان پې پوه شي او تا دی الله پوه نو الله فرمایي ورځ مو ګرځولې ده رڼا لتبتغوا دې دپاره چې طلب کې فضلا من ربکم فضل د رب خپل ولتعلموا د دې دپاره چې وپېژنئ عدد السنین شمار د کالونو والحساب او د حساب وکل شیء او هر شی فصلناه واضح کړی دی من تفصیلا پورا وضاحت سره الله وایي موږ هر شی پورا وضاحت سره بیان کړی دی ملا صاحب وایي چې نه هر څه پکې نشته دا ټکی به کیدای شي دروغ کړی العیاذ بالله امیان دې پې سوچ کړي